رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، یو مهم شی غواړم تاسو ته خدمت کې عرض کوم. تربیت ورکشاپ د اسلام شناسی د اسلام معرفت حواله سره کار می کې اول ورده د شروع کیږي. آیت الله عثمان سیستانی غازی نظر ده څنګه کې د قوم او د نجف علماء وبقایده حصہ ده دا ولی اصل سکول ده علی ټاون توري قبرستان آلته بدا پروګرام کیږي او 12 جولای نه 29 جولای پورې ده. کانه پینا رهایشو کې مفت البته بشترا و غیره به دوه خپل ځون سره راوړي دیږي چې د عقاید باندې احکام سیرت معصومین او اخلاقیات باندې خبرې کیږي. تو سبا د بچي او تربیت ډیر ضروری دی. تو سیدی حواله سره بالکل کوشش وکړو حساس شو چې میټریک کې پاس وي. میټریک نه پاس سوره پورته وي پرونه کې مدرسې جعفریه کې خیال او واجد او امین او نوسته جاوید او نوسته او یو ما په نمیشه په نمیال تو خپل نامي درس کوي او پلار نه مخبل شناختی نمبر او موبایل نمبر خو ضرور دي ځکه کې وی چې بیا تاسو سره او وخت باندې کنټیکټ کیږي. نورای تاسو حالت خوراک شکو کار سمفت دي د پاره چې دغه بچي او صحیح تربیت 12 جولای نه 29 جولای پورې وشي. زه یو دوه خبرو موګه خدای ورکوم جاوید هغه څنګه چونکی نجاب نغره دی حواله سره غوډي خبري وکي. بسم الله الرحمن الرحیم. نور خبرې ټوله غوسه وکړلې. دا پوسټر ډیر زیات شیر شوی دی معرفت دین حواله سره یعنی اسلام شناسه د دین پیژنګلې حواله سره او هغه پوسټر کې ټول شی لیکلي دي چې تجوید القرآن دی، سیرت معصومین دی، عقاید اسلامی دی، احکام شریعه دی او اخلاقیات دی. دا ټول شی د سیدی چې د اسلام یو حصہ دی. خو مین شایده ده چې متلمونه کوو، کلیجو ته څو، یونیورسټۍ ته څو، سکولو ته څو، پیسونه ده کوو او خرچي کوو، هسټلې نه سو که 15 ورځې یا 10 ورځې یا 20 ورځې مو دین دپاره وکږو دا به یمو دپاره بهتره وي. او دغه کوم شارټ کورس دی دې غرض او مقصد هغه صرف دا دی چې 15 ورځې که دین نه زده کیږي خو صرف مو کوشش دا وي چې څه نه څه اسلام کوم احکام دی یا عقاید دی یا سیرت معصومین دی یا نور مختصره ده څنګه چې ټول خبرې وکړلې اوس ټول لپاره یو بهترینه مکمله ده خصوصا ځوانانو لپاره او کسانو لپاره چې میټریک پاس دی یا میټریک نه پورته کسان دي هغه د پروګرام کې بڑچټ کر حصہ واخلي مینه محبت سره ته دا څنګه دینه خبر شي بغیر د خرچي بغیر د پیسه. علماء کرام څنګه وریا ځایونه سیر کورمینه نه کېدای شي پنجاب ته نه ترو شي نجاب نه راغلي دي کوم نه راغلي دا ټول علماء کرام د طلبه او د سټوډنټس خدمات کې دي. دوی کغوړي چې دینه ځون خبر کی بیا موږ د پروګرام کې شرکت وکړي او ټولو ډیره مهرباني. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.